Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ni video saya start hal kali bayu mari kita meet dalam cerita satu baru jujur aku syara boleh rajin pemadlu ke bayu mari kita nan badi video kita saya kham khabar lama kita ko cerita zilla maldan pakatan इलाका के चे 13 वर्ष इस्माइल वल्दी मुमताज मासूम शहीद करे शुरू हकीकत तिलान गिल शुवी दी हकीकत तिलान या वलुलदा या मोलदा और या प्ला जका ची कला इस्माइल मासूम शहीद करे शो और द हागी ने बाद पुलिस खपल इन्वेस्टिगेशन शुरू को हागीनन कातिलान गिर आया को तास लदीना जान खबरों वाले को सपोर्ट चा जमुंग द चैनल मखा नहीं सब्सक्राइब करे जमुंग द चैनल मखा सब्सक्राइब करे तले निशान से खा मखा हुआ है जमुंग ने वीडियो असो त पासाने जरूर सी दोस्तानो द चाची कतल करे दा द हागी नुम सुमेला दा دری دری بچی دی سومیری دا بنا دا چې ما هیڅ کله داسې نه وختل چې د اسماعیل ماشوم قتل کړم ځکه چې دا زما په لاسو کې راغت شوی دی دوی زمونږه نیکانو مونږ دوی کړی دارو مونږ به دوی په کور کې اوسېدل مونږ به دوی له کلی ورکوله دو هم داسې کار وکړو چې د سحر کې مونږ ته کنځل وکړل هغه کنځلو مونږ ته دومره غوسه راوسته چې مونږ دا کړی د شپې ګیر کو نو مونږ ورته په مرۍ کې خالي لاس واچولو او بیا دا ماشوم دومره ټک شین شو او راپرې ورته د هغې نه بعد مونږ نو خبر شوې پولیس وایي دا ښځه دروغ وایي ځکه چې کله یو ماشوم ته تاسو لاس واچوئ نو ماشوم هېڅکله هم داسې نه کېږي چې هغه د خفګانه مړ شي او پولیس دا هم وایي چې مونږ ته سپریم کورټ دوه ورځې راکړي دي چې تاسو ته دوه ورځې مهلت دی دا مونږ سره اوس په دوه ورځې په ریمانډ کې ده او مونږ به نور انویسټیګیشن هم ډېر زر وباسو او د ښځې دا خو وینا ده چې ما ماشوم ته سره داسې نه غوښتل چې دا ماشوم مړ کړمه خو بس په خطا کې شوې ده اوس څه کېږي نو مسلمانانو ورونو مونږ چې کله هم داسې قاتله وکړو نو مونږ وو دا مونږ له په خطا کې شوې ده دا رومنه اسماعیل نه دی چې دا قتل کړی شو دا رومنه اسماعیل نه دی چې دا اوبو ته وغورځېدلی شو دوستانو د دې نه مخکې څومره حادثې لا مخې ته شوې دي اوسه پورې چلته داسې کار نه دی شوی د هغه حادثونه مونږ بچ کړی شو د هغه حادثونه مونږ په سمانه بچ کېږو چې حکومت یو نه سخته سزا ورکړي نو دوستانو کو ویډیو خوښه شوي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلې نشان څخه مخه وغورځئ چې زموږ نوی ویډیو تاسو ته په اسانه دررسي د دې سره اجازه غواړو الله پامان